که چېرته ملګری ځان له ناستي او د طلاق الفاظ د خولې نه وویستل نو آیا دې سره طلاق راځي او که نه؟ زموږ او ستاسو معاشره کې دا خبره مشهوره ده چې طلاق کې به دا خبره لازمي وي چې هغه د چا څوک ورسره ناست وي او څوک د ده خولې نه واوري. یعنې بعضې ملګري وي چې ما سره خو څوکونه ما چې طلاق ورکول نو طلاق نه دی شوی. آیا دا خبره شریعت کې مقبول ده او صحیح ده او که نه؟ یو حدیث کې راځي چې دا حدیث بلوغ المرام نقل کړی دی، ثلاث جدهن جد و حسدهن جد، چې درې شیزونه په ګپ کې موافق کېږي، طلاق دی، عتاق دی او رقبه دی. صحیح دی جی؟ یو په دې کې چې کوم دی طلاق دی، نو سړی ګپ شپ کې بیبي ته ووایي یا ملګرو ته ووایي که فلانکې کار مې نه وکړو ما ښځه طلاقه واقع شو، طلاق یې وشو. خو که یو طلاق یې ویلی وي بیا کار کېږي، رجوع ورته وکړه. صحیح دی جی؟ او که بعضې الفاظ داسې وي چې هغه مثال کنایي وي، لکه سړی بیبي ته ووایي چې ځلې پټۍ چته کړه او ځه لار کړه ځه مخکې نه مې ورکه شوه، دې ته ویلی شي طلاق الفاظ، خو دې چې کوم دی طلاق باین ویلی شي، ځکه چې کوم دی دا صریحي ټکي نه دي، دا کنایي دي. خو کنایي کې چې کوم دی بیا به طلاق واقع کېږي نو بیا به چې کوم دی دې کې نکاح تازه کوي. صحیح دی جی؟ خو د چې کوم طلاق ورکړل دا د ده اپشن د ده نه ختمه شو. په دې سړي ښځې له یو طلاق ورکړو یا دوی ورکړل دا خبره ختمه شوه. بیا ورسره که یو طلاق یې ورکړی خو دوه پاتې شو، که دوی ورکړي یو طلاق حق یې پاتې شو. صحیح دی جی؟ نو که چېرته یو ملګری ځان له ناستې بیبي له طلاق ورکړو طلاق یې وشو. صحیح دی جی؟ اگر که داسې څوک وي او کنې طلاق یې وشو نو طلاق کې دا خبره لازمي نه ده چې دلته به خلک ناست نه خولې نه دې ووتو، که تا سره څوک ناست و که ناست نه، خو چې په دې غوږ خولې دې ووتو په دې غوږ دې واورېدو طلاق وشو. صحیح دی جی؟ بعضې کسان وایي یاره ما بیبي له په میسج کې طلاق لیکلو خو میسج ودرېدو، شکر دی چې ورسېدلی دی چې تا میسج ولیکلو ستا طلاق وشو. صحیح دی جی؟ په لیکلو هم طلاق کېږي، په ویلو هم کېږي، په هر څه باندې کېږي. صحیح دی جی؟ دویمه خبر ده، بعضې ملګري داسې وي چې هغه طلاق ورکړي بیبیانو له یا یو یا دوه. صحیح دی جی؟ بیبي وایي مثال طور باندې چې ما له 3 راکړي دي او سړی وایي چې نه ما 2 ورکړي، بیا به څه مسله وي؟ محترمو د شریعت مسله دا ده چې دلته اعتبار سړي له دی. که سړی وایي ما 2 ورکړي نو 2 واقع شوي ده، اگر که 3 ورکړي دی ګناهګار دی. که سړی مثال 3 طلاق یې ورکړي دې نه پس بیبي ساتي، دی په حرامو کې مبتلا دی، دې نه چې کوم بچي پیدا کېږي یا به حرامیان پیدا کېږي. او ښځه وایي ما له 3 راکړي او سړی وایي 2 دي، اعتبار چا لري سړي ده. اگر اوس که یو ښځه وایي چې ما مثال دې خولې نه 3 اورېدلي نو ښځه به چې کوم دی ګواهان راولي، 2 ګواهان پرې سره ګواهان شته نو بیا به قسم کوي نو بیا کیسه ټوله ګډوډ ده. یو اهم مسله تاسو ته کوم چې کله مسله طلاق راپېښېږي په موبایلونو علماو نه تپوس مه کوئ، او دا نه د موبایلو خبرې دي. علما له به لاړ شي هلته به د عالم سره کښېني، عالم نه دغه والي فتوا او فتاوی دغه له به لاړ شي، عالم نه به چې کوم دی لاړ شي، افتا ته به لاړ شي، افتا کې به ولیکي چې مثال ما ښځه داسې ویلو ښځه داسې ویلو، بیا هغه علما تا هم راغواړي او ښځه هم راغواړي، تا نه تپوس کوي د هغې نه تپوس کوي. چا دا مسله راپېښېږي په موبایل خو بلکل تپوس چې کوم دی مه کوئ. ما له ملګري تپوس کوي، زه په موبایل بلکل جواب نه ورکوم، زه ورته د خپل کلي عالم مفتي نه چې کوم دی تپوس کوه، ځکه چې ته ما ته یو شانتي وي او تا به ویلي بل شانتي وي او مسله ګډې وډې وي. په موبایل د خبرې نه دا بل تکینې. بعضې ملګري وایي چې حلالي کوو، بیا خو حلاله څنګه کوي؟ 3 طلاق یې ورکړي بیا وایي چې ته څوک وور نه، چې طلاق دې ښځې له ورکړو خو په ساریان به چې کوم دا زانه بل سره نکاح کوي، دی خو شرمېږي، دی وایي چې موږ پښتانه یو چې پښتون طلاق دې ولې ورکولو. صحیح دی جي؟ بیا وایي یاره زه دا خپل جومات امام ته نشم ویلی او دا شرم دی، نو چې شرم دی پردي پورې تباه کولو شرم نه و، او چې پردي لور خور مثال بل د ودیږي اوس پرې شرم دی، دې خبرو بالکل ځبان نشته. طلاق په مسلو کې چې کوم دی ډېر زیات احتیاط پکار دی. الله رب العزت زموږ او ستاسو د معاشرې طلاق لرې کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.